أنفسنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد يرحمك الله. وأما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. دا اعیان او اغراض عالم په دوه قسمه باندې دي، اغیان او اغراض. نو اعراض درته ثابت کو چې دا خو حادث دي، وس درته اعیان ثابتوي چې دا هم حادث دي. د دې لپاره دوا مقدمي وای. مقدمه نمبر 1، اغیانو دا خالی ندي د حوادثنا، په اغیانو پسې حوادث ټچ دي. مقدمه نمبر 2، کم شی چې خالی نوي د حوادثنا نو هغه شیزو په خپل حادث وي. اوله مقدمه باندې دلیل دا دی چې دا اغیان دا ځکه خالی نه دي د حوادثنا چې اغیانو کې خامخا یا به حرکت وي یا به ورکی سکون وي. که حرکت پکې دام حادث دی نو حادث نه خالی نشو، که سکون پکې دا حادث دی نو وګوره اغیان دا د حادث نه خالی نشو. اوس په دې لږه رڼا غورځول پکار دي چې دا اغیان دا د حرکت او د سکون نه خالی نه دي. رښتیا دلیل یې څه دی؟ نو دلیل یې دا دی اجي صاحبه چې جسم او جوهر باندې نظر ورکا، دا به خامخا کائن فی حیز وي. تاسو خپل ځانونو ته وګورئ، دلته راغلي استئ نو تاسو کائن فی الحیز یې که نه یې؟ که چېرته تاسو د مخکې نه په دې حیز کې موجود وئ، چې مخکنی کون ستاسو هغه هم په دې ځای باندې و، نو بیا تاسو ساکن شول. او که چېرته ستاسو بل حیزو باندې دلته کائن نه وئ، بلکې تاسو په کور او جماعتو کې وئ او د هغې نه دلته راغلی، نو بیا هم تاسو متحرک شول. خو د دې نه به بچ نیسته، یا به تاسو سره سکون لګېدلی وي یا حرکت. کاره خبره. اوس حرکت تعریف به درته وکړي، نو تا ته به ځان معلوم شي چې او په ما کې حرکت شته. حرکت څه ته وایي؟ کونان چې دوه کونه راشي. لکه ستاسو د نور د راختلو نه مخکې یو کون او یو دا اوسنی کون دی. څو کون هم راغلي؟ دوه. فی آنین په دوو زمانو کې، قبل طلوع الشمس و بعد طلوع الشمس. فی مکانین په دوو مکانونو کې، مخکې تاسو بل ځای کې وئ بې وزرو مرغان استئ، بعد طلوع الشمس دا دی دلته استئ. نو دې ته څه وایي؟ حرکت. نو تاسو کې حرکت راغی. حرکت او که د لړ زمانې ته والی نو په تیر پیرډ کې هم تاسو دلته وئ، او اوس په دې پیرډ کې هم دلته یې. نو کونان دوه کونات دوه پیرډو ته ناسته. فی آنین په دوو زمانو کې هغه بیله ګړی و او دا بیله ده. په مکان واحد کې ناست یې، نو الکه دا سکون شنو. سکون هم په تاسو کې راغلی. ځینې طالبان په هغه پیرډ کې وو، بیا لاړ رال
او ځینې چې دی وو ناست وسم ناستې دي نو دوی بعضو ته حرکت شو بعضو ته سکون شو خو لنډه دا ده چې اولنۍ مقدمه ثابته شوه چې اغیان خالی ندي اجزاهبها له حوادثو نه قانون دا دی چې کوم شی هغه خالی نه د حوادثو نه نو هغه شیز به خامخا حادثي ولې که هغه مولوي صاحب ازلي کې ته قدیمې کې نو بیا به دا محل د حوادثو وګرځي حالانکې ازلي او قدیم شی محل د حوادثو ګرځېدلی نشي نو څو دغه شولې حاجي صاحبه مقدمې دوه واما الاعیان ارچ اعیان دی فلانها لا تخلو دا خالی ندی د حوادثنا اور آغا چې خالی نوی د حوادثنا نو دا حادث ته ارچ مقدمه اولا لا فلانها لا تخلو دا خالی ندا د حرکتنا او دارنګي د سکون نا وهما او دا دوان حادثان دي حرکت او سکون حادثان دي ارچ عدمی خالی والده عنهما د دی حرکت او د سکون نو دا ذکر دی چې دا جسم او یا جوهر دا خالی نه دی د کوننا فی حیز د کوننا فی حیز د دی حیز فلاسفه تعریف کوي او د حیز زمن سنین تعریف کوي دار اپنا بلراش فإن كان مسبوقا دا خالی دا کون نا پیحیت کی نو دا بوس خالی دا کون فإن كان مسبوقا کدا کون مسبوقی بکون آخر فبل کون دا دے کون نوڑان دی بل کون وی پی ذالک الحیز فإن دقا حیز کشی دا تب کے اس ناس دے فهو ساکن توس چکم دے دلتا کائنی او وړاندې هم دلتا کائن وي ستاس کی سکون را دے او وإن لم يكن مسبوقا کچرتدانو مسبوق پا کون آخر پا دقا حیث کی کون خو بدیو خو پا بلجے کی دلتا دی نو بل پی حیث آخرو نو بے متحرکی تا نو کم طالبان چی پا دلتا نو وسرال نو دا متحرک شو وهذا معنى قولهم او دا معنى دا قول د دې علم د خاوندانو دا چې حرکت تتوي کونانی دو کون دی فی آنین په دو زمانو کې نه په یو زمانه کې فی مکانین په دو مکانونو کې چې کونونه په یو زمان کې په دو زمانو کې په دو دغه کې راشي صاحب الله رحمت په مکانونو کې مدې ته لیکيږي حرکت څه دی کونانی فی مکان فی آنینی فی مکانینی دا حرکت معنا غرانه کوله او سکون چې دینو دا کونان دو کون دی فی آنین په دو زمانو کې فی مکان واحد په مخکې پیرټ کې مدلتوي په اوسنی پیرټ کې هم لا رور سوے وای زبرت دا چټکې وې ما چستا دا تقریر په اغیبانی مات کوم وای چټکې وې سوې چې دا عالم حادث ته په دې باندې د اغیانو کې خبره شروع کړل چې اغیان خالی نه دي د حوادثونه ولی خالی نه دي حوادثونه دک کلا ساکینی او کلا متحرک وی زبدر توخه ما دې دا چې ټکه به توخم چې ته وې چې دا به مسبوق ببل کون باندې وی نو وس بګورو چې په دې هیڅ کیو ک په بل کې ک په دې هیڅ کیو نو ملګدو ساکن او ک مسبوق بالکون او د غدوانه کونونه په بل هیڅ یو په یو کې بل په بل کې نو به ول نوم د متحرک زړه ته هم بزداد پیدا په دې آن کې په دې مکان کې د بل د لپاره بل کون نشته ایله پړق دار پیدا نو دې مسبوق به بل کون باندې ده مستا خبره خلاړه برباد شو نو په دې باندې تعریف د حرکت صادقيږي او نه دا تعریف د چا
د سکون ځکه چې په حرکت کې کونان دي او په سکون په تعریف کې کونان دي او دا خدا دې وسیله یو کون پکې رااله په دې ټیم جواب دا دی هم دقه می پتا کول کړي دا در باندې ورنه چې ته په خپل د دې خبرې قائل شو چې دا دی وستا دی ان الحدوث وس پیدا شو وس یې پلاک وس پیدا شو چې کوم شی مخکې نو وس پیدا شو نو دې ته حادث نو ازما کومه داوا خو تا خوري په اسانه سره نه ده مقدمو تم په کې دوه ضرورت رانه زبردست کار دې کړه دا خو ته علی رحمت د رمضان میلمه وګرځېدل خلال را دی ولار بشي نه برانه توکري نه برانه ته وسیله خو زبردست کار زما چې کومه مدعا دا غلي ثابت کړل زه دا حادث والی قائل ته چې اوس په دې ټیم کې حادث شو نو بس دا حاصل نه فإن او دویم جواب هم نتاکو فإن قیلا که اویلی شی یجوز دا جائز دے چی نبوی دا مسبوق بکون آخر که اویلی شی نبی منگ دا ولی شیخ الحدیث استاد محترم غلام صادق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اگر فرمائل چی استاد لگیو تعلیم فإن قیلا که دا اعتراض وشید متداوی ما چوک داوی نزو تداوی ما چوک داوی نزو یا غطالی و تویی چی استادی دا خود خاطر ہو من د تناسي مو خو نه وای دې مو وای څوک فیل نه وای نو تم خپل نه وای تم سبق راته وای کله نو پاین قیلا کو ویل شي چې جایز دی چې الله یکونا ندی دا جسم مسبوقا بکون اخر مسبوق په بل کون اصلا بالکل د پاره دی دویم کون اړول وینه کما فی ان الحدوث لکه څنګه چې په وخت د حدوث کې دا چې پیدا کېدو دا قدم کې خلک نه بل مخکې کون نو کنه فلا یکونو دان دې متحرک لکه څنګه چې نه ساکن لکه چې د متحرک په تعریف کې کونان دي او د ساکن په تعریف کې کونان دي او د کې کونان دي کې کونون دي د کې یو کون دي لکه هو والله منګ ورتوای چې هاذا المنع لا يضرنا دا تا چې کوم منع په تعریف باندې واقع کړ چې دا تعریف مانع نه دی لا يضرنا دا ضرر نرسي منګ تعالی کوم اعتراض چې دی وکړه لا يضرنا انت ضرر نرسي ولی لما فيه ذکا پدی اعتراض کی پخپلا من تسلیم المدعا تسلیم ولد مدعا دی تاخو مدعا بزما چې کوم مدعا و د حادث والی تاخو پخپلا عن الحدوث ویری چې وس دا نه پیدا شنو بچي حادث کیو مانو زما تاسو نور لانجی نشته دی علا دا غدویم جواب دی علا علاوه در تداوی ما علاوه پیجنی تتوائی کمس متداوی یاری کن ابل ورد نعم العدلانی و نعم العلاوه او كما قال تفتازاني في مختصر المعاني نقلا قول ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه راځل کې د عمر سب بیان د عمر سب دا بیان په کوم ځای کې اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اذلان اولئک هم المهتدون علاوه نعم الاذلان ونعم العلاوه سوچ په تکلیف کې ان لله و انا الیه راجعون وای د تجسم ملاویږي نو عمر فاروق وای نعم العدلان و نعم العلاوه نو په دې خلبان چې دا بار دغه کې دی خو دې خاندان شي عدلان دي او څه دوه درې دغه سیوا شي په دې څوک دې په پاسه کېده دې ته ویل کېږي علاوه لکه اصلي خبره خو ما دقه ده خدا علاوه هم درته پکې وې مغادات چې زما کلام په کم اجسامو کې شروع دی اجي شپ ته خود دوم نزان پیکه چې دا چې تر اصلي اعتراض وکاو چې زمونږ دا خبره په کم مطلق اجسامو کې خو شروع نه ده الکه بحث په مطلق دعا کې کې په دعای مطلقه کې نو دا په مطلق اجسامو کې با شروع ده نه دا خو په اجسامو کې شروع ده چې
چې کوم جسم کې تعدد د اکوان راغلی دی زه خو تا هغه یادوم او دا تا چې ویلې دا خو هغه جسم دی چې ده کې تعدد د اکوانو نشته علا ودر تداویم چې ان الکلام فی الاجسام کلام په اجسامو کې التي آغا کې دی چې متعدد شي پاغي کې اکوانو وتجددت علیها الاعصار او نوی شي پاغي زمانہ دویم پیرټ پیراغلیوي قبل طلوع الشمس نه بعد طلوع الشمس پیراغلیوي د لیل نه بعد نهار دا پیراغلیوي متجدد شي پاغي معنی اعصار او ازمانو واما حدوثهما فلانهما من الاعراض الک واستفدی باندې خوې فکرلی چې دا اغیان له حرکت او د سکون نه خالی ندي خامخا بیاد کی حرکت وی او خامخا بیاد کی سکون وی دا چې دا کنه دا اوس راځي چې د حرکت او سکون لګراوړي چې وی ګورو چشمه او تولګه چې دا ځوان حدیث تک بالکل حدیث دی ولی دا خو اعراض غیر باقیه دي حرکت او تاسو روان وي ختم شو سکون وي پابته گئی به حرکت تکي منا صاحبان چالان کې چې کم شی غرض وي او غیر باقی وي نو شانی ورته دي شانی سره مناسب ورته حدیث مدقه ته وي حرکت او سکون دا حادث تی واما حدوثهما ارچ حدوث حادث والے دا حرکت او د سکون دے دا ذکر دے بلی انهما نو دا دوان دا اعراض غیر باقی او دا اعراض ندی او دا اعراض وهیا دا اغراض غیر باقی دی او چې کوم شی بقا نه لري نو هغه حادث وی وکړه دوی مداد چې دا به حرکت او دا سکون دا حادث دی او ازلی او قدیم ندی ولی ازلی او قدیم ندی دیکھے دسی خبره پرسته ده چې هغه د ازل او د قدم سره منافی ده ولی دیکھے خو انتقال دی یو حال نه بل حال تا یو حال نه بل حال تا چې هغه تقاضا د مسبوقیت بالغیر کوي یعنی یو شی مخ کې حرکت کړي سکون لراله سکون کړي حرکت لراله نو ګوره حرکت مسبوق بالغیر بالسکون دی او دا سکون مسبوق بالغیر مسبوق بلا حرکت دی او دا چې دا د ازل سره منافات لري شدید سره کې چې هغه کې انتقال دی یو حال نه بل حال ته نوي انتقال دی یو حال نه بل حال ته نوي هغه کې مسبوقیت بالغیر نوي لہذا دا ازلی قدیم نشو چې ازلی قدیم نشو نو څه شي شو حادث شو ولأن ماهیت الحرکت ماهیت د حرکت لما فيها ذکا چې په دې حرکت کې انتقال دی انتقال حال الى حال دی دا د یو حال نه بل حال ته منتقل کیږي نو دا تقاضا کوي د مسبوقیت بالغیر او ازلیت چې ده تنافیها منافی ده د مسبوقیت بالغیر سرا ازل خودی ته چې مسبوق بالغیر نه مسبوق بالغیر خودی کې چې مخ کې دی نو بیرستراله ازل خودی ته وای چې نه د باندې عدم نه دی راغله بلا واوړه دا دوانه ختمیږي حرکت ستاسو ختم شو سکون ستاسو دے ترنگ سات لبا ختم شي او قانون داد مولیسا چې په کم شي باندې ختمې دل تقضی او عدم را دی دا اغه قدم واله ممتنع دی چې عدم فتواری کیږي اغه تقدیم ویل ممنوع دی قدیم خوای دی ته چې دا اغه عدم روانوي قدیم څه دی کیږي قدم ما لا يجوز عدمه چې عدم به جائز نوي او د دې خو عدم را لې تاسو حرکت ختم شو سکونم دې سکون بم که خیر درنګ ساتلا ختم شي په دې دا عدم او تقدیر اعلی او عدم منافی دې چا سره قدم سره کنده قدیم نشي جوړېدل ولأن كل حركة أريو حركت چده پهیا على التقضي دا په ختمې دلو باندې ده زکه دا غیر قار الذات ده غیر
بقار الذات دے او عدم دا تقدیر او عدم استقرار دے او وكل سکون اريو سکون چې دینو دا جائز الزوال دے لأن كل جسم دا قابل دے دا پار دا حرکت بالضرورت خامخا ذکر جسم دا بخامخا قابل دا حرکت وی دا قابل والے دا حرکت دا دینا انفکاک راتلین شی بی ضرورت ہے وقد عرفتا تا دا پی جاندلی دی کہ بے شکا آغا شے چی جائز وی عدم داغی نو منعب وی قدم دا آغی رنبی مقدم داوا اجی صاحبا چی دا اغیان خالی ندی دا حوادثنا وشکلہ ثابت هم کړه چې کې حوادث شته نور حوادث پرې دا حرکت او سکون فرض کړي منی کتاب کې شته او حرکت او سکون موږ ثابت کو چې دا څه مولي سه حادث دي اوس دویمه مقدمه لراشه چې کوم شی خالی نوي له حوادث نه نو دا شی به حادث وي په خپل واما المقدمه الثانيه فلانما بشکا غشی چې خالی نوي د حادثنا لو ثبتا ک ثابت شي په ازل کې نو لازم شي ثبوت د حادث په ازل کې کته اوس دی عین تسوی ملا صاحبان تدی عین تا قدیم وی نو حادث والے حرکت او سکون خود نه خدا خالی نه دی نو به په اغا ازل او قدیم والی کې دې حرکت او سکون رااله نو ازل دی وګرځاو محل د حوادث او ازل خو دا محل د حوادثو نه دی لو ثبتا فی الازل نو لازم بشي ثبوت د حادث په ازل کې او دا محال او خلاف مفروض دی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا والمحدث للعالم